کار دی ورکول الله جل جلاله کار دی. صدق دل نه مراد دا نه دي چې زموږ تبلیغي حضرات او اراده ولي کې ثواب په ملاويږي. نه صدق دل ان شاء الله معنی څه ده؟ یو د ان شاء الله معنی ما وتا کو، یو د ان شاء الله معنی شریعت کړل، ما ته ان شاء الله معنی دا کو اسباب مې اختیار وا لفظ ان شاء الله وای اجر حاصل شي، دا غلطه ده. او قران یې سمانه کوي. اسماعیل علیه السلام ته پلار وای ما خوب لیدل زتا ذبح حکومه. دلته یو مسله زمنن یاد کړئ. نن دور کې شیخ الحدیث او تفسیر شیخ سرپرستان سب درس لیکل دي. یو سړی خوب وایي خپل بچی ذبح کا حکم ورته کیږي، دا خپل بچی ذبح کوي کنه نه. دما واست خوب شیطانی کې دی شي. د انبیاء خوب هم وحی. دا فرق دی په مابین د امتی او د نبی کې. یو په خوب کې د نبی خوب رښتونه هغه وحی او زما واست خوب چې دی هغه افسانه کې دی شي. اسماعیل علیہ السلام ورته وی سملاسته زما کار دی چلا راختل ستا کار دی ان شاء الله من الصابرین. الله غواړي نو ته ما صبر کوونکې ومومي، یعنی زب سملم چلا به ترا کاږي، باقی کار د الله دی. دغه شانتی تاسو به اختیار کا د میدان د جنگ تلال شه الله کټ کړي خو ټیک ده. اراده د جهاد دی د صدق دل له نه به کور کې ناس او ماته مرګ د شهادت هاي نو دغه شانتی د زنانه د زلنیت توکتیش ختم الله مور وهلی دی الله تعالی علی قلوبهم ازلونو د دیو باندې والا سمعهم او طغونو د دیو باندې والا ابصارهم او فسترګو د دیو باندې. دلته مسله د قلب فضلت او ټیک ده. سمع وقت نه وای قد دا ورېدو ته وای او بصر دا لیدلو ته وای. امن چې کم لیدل کو دی ته بصر وای، دا ورېده کو دی ته سمع وای. اصل کې وقت وزن وای، سترګې ته عین وای، لیکن کنایتن الله جل جلاله وای چې دا اوریدو نه د دیو په غوګونو باندې الله مهر وخلې دی. اور د لیدو د وجنا چې کم د لیدو طاقت دی اغم ته الله جل جلاله لري کړل.